ما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. سورة الكهف اللسم سپارہ او 32 نمبر آیاتی مبارکہ. دی آیاتونو مبارکو کی رب العالمین یو مثال ذکر کی د دوو سړو. اب مثال اصل کې د دې د پاره دی چې دا دنیا چې دا عارضی ده او آخرت چې دی هغه همیشه دی. د دوو سړو مثال ذکر کی چې داغي په آپس کې دوستی او تعلق. نو یو کس چې هغه دواړو سړو کې وو هغه مشرک وو، غیر مسلم وو، ډیر باغونه وو، الله ورله ډیر نعمتونه ورکړي. او بل کس چې نو هغه مسلمان او خو ډیر غریب. نو الله تبارک وتعالی د دې دواړو مثال ذکر کوي چې دا دې د پاره چې دا کفار چې په کوم ټپو روان دي دا باطل دي او مسلمانانو د پاره دې مثال کې تسلی ده. نو دو کسانو دو ملګریو، هغه دو کسانو کې الله وی مونږ یو له د انګورو باغونه ورکړو او د انګورو د باغونو شپولونه چې هغه د کجورو او پمینس کې پکې فصلوم شوی. او عجیبه خبره دا و چې دې دواړو باغونو به خپله میوه پوره ورکوله، چرې به پکې کمې نه راته. لکه بعضې باغونه په یو کال پکې بعضې ونې میوه وکړي، ونه کې کمه وکړي، په هغې کې به بلکل کمې نه کې پوره میوه به یې ورکوله. او په مینس کې به یې نیروم بهیدو. نو دا یو سړی خو ډیر مالدار و، ډیر باغونه و او غیر مسلم و. نو دی یو ورځ د خپل دویم ملګری چې و مسلمان د هغه سره یې داسې اخوا دیخوا خبرې شروع کړلې. ورته وایي انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. خو ستا نه ګورې ډېر ښه یم، زه خو عزتمند یم، ځکه د الله ناخوښه وې نو ماله به یې دومره باغونه نه راکړي. نو دا دومره باغونه چې ماله الله را کړي معلومیږي دا چې زه الله ته خوښ یم، او ته چې داسې دا غریب ګرځې نو معلومیږي دا چې ته الله ته ناخوښ یې. نو دا مسلمان ورته نصیحت شروع کړو چې داسې مه وایه، یو ذات دی چې ته پیدا کړی وي د خټې نه، بیا د نطفې نه، بیا برابر کړلی، انسان یې در نه جوړ کړو. د هغه سره شرک مه کوه. داسې هم کیدی شي چې الله ستا په دې باغونو باندې یو آفت راولي، یو مصیبت راولي. نو ګورې دا الله ته ګرانه نه ده، داسې مه کوه. خو هغه د مال په غرور کې هغه لګي. دی ورته وایي دا مسلمان وایي زه خو یو رب علمه، ټوله دنیا نالمه، او یو رب علمه، یو رب، نور اسم نالمه. بهر صورت دو ور سره دا مکالمه کوله، خود دا خبره نه منله او د مال په نشه کې راغی. بس یو ورځ باغ ته رادنده شو چې وی لیدل نو هیڅ هم نشته دی، هر څه تلي او راغلي دي، نه باغ شته دی، ټول په خپلو چتونو باندې ونې پرتې دي او هر څه ملاس پراته دي. دی ویخ شوی لم اشرک بربی احد، کاش چې ما د خپل رب سره شرک نه وی کړی. بس ویخ شو
پته ورته ولګېده چې دا مال چې دا زما کامیابي نه وه، خدا الله زه امتحان کې ورچولی وم، او بل طرف ته هغه مسلمان چې هغه کامیاب شو. نو دې مثال دې دپاره دی چې الله تبارک وتعالی وایي د دنیا زیب و زینت ته مه ګورئ، څوک چې الله والی او د الله سره تعلق اختیار کړي هغه ته وګورئ. د دنیا مال د کامیابی دلیل نه دی ښه، ورنه ابو لهب قرآن کی صورت شته دی تبت یدا ابی لهب و تب، دا صاحب جیدادم و، دا صاحب اولادم و، دا صاحب حسنم. قریشو کی دا خیستو، صاحب جیداد، صاحب اولاد، سردار د قریشو. او بل طرف ته بلال د حبش غلام دی، نسب نشتا، رنگ نشتا. او ابو لهب چې د الله د دین مقابله وکړله، تاریخ وګورئ چې کله وفات شو داسې مرض پې الله لګولی او چې بیا چا خښه ونه کم نه کیم نه کنه، پیسې ورکړلې مزدورانو له، هغې ورله خپې ته پړی واچو، د یو کمره یې کته ورغړو. ابو لهب چې خاندان حسن ارس ورسره، خو د الله دین ورسره نه. او بل طرف ته بلال د حبش غلام دی، الله تینا د حبش غلام و بیا چې وفات کېدو نو مؤذن د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو ورځ ولا مالک تکلیف ورکو دی، خو غلام مالک ورله سخت سخت تکلیفونه ورکول. نبی علیہ السلام پې تیر شو چې وای کتل ورته بلال رضی الله تعالی عنہ ډېر تکلیف کیو. بلال رضی الله تعالی عنہ له چې به مالک سزا ورکړه نو د به وی احد احد یک یوم یک یوم احد احد یک یوم. دلته به ظلم سیوا کېدو نو د به آواز لګو احد احد احد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په پلار تیر شوی قتل ورته وی بلالا احد ینجیکا، دا کم احد ته چې ناری وی دی به د یو ورځ خلاص کی بلالا، دقه احد به د خلاصي بلالا، احد ینجیکا، دقه احد به د یو ورځ خلاصي. خدي احد ته ناری وخه چې مشکل راشي د الله ذات ته ناری وخه. دا مو وایي چې نسب مې دی، قبیله مې ده، خاندان مې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خپه و چې بلال رضی الله تعالی عنہ تکلیف کې ولید. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی، مالک ته وایي د څو قیمت دی، قیمت یې ورکو وایي بس. نبی علیہ السلام ورته ویلي دی والا دا بلال والا چې وایي غستو. نه بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وایي وی کزان لدی اغسطه یما، خو چې ستا خدمت کوم کو ځان لدی اغسطه یما، او کنه ځان لدی نیم اغسطه نو چې د چا په وینا دی اغسطه ماغه ته پرېږده نور چې زه د هغه په غلامۍ کې ژوند تېر کړم. چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی لاول د حبشو غلام و، بیا به خلق وی مؤذن د رسول الله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن را روان دی. نو د دنیا کامیابی په مالونو کې نه ده، په باغونو کې نه ده، په جیدادونو کې نه ده، د الله او د الله د رسول په غلامۍ کې ده. بس د الله او د الله د رسول په غلامۍ کې صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلامی وکړه. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا یو رکوټه الګ بے درک شو یوی قافلې والا پټک مکی مکرمه ته راوړو، یو په یو خرڅو بل په بل خرڅو، آزاد الګ. زید ابن حارثه نو په اخر کې بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه باندې خرڅ هغه واغست. نو چې کله د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها سره د نبی علیہ السلام نکاح شو نو زید ابن حارثه ور سره راغی. دیکھو غلام
نور آزاد وو، خو لکه یوې قافلې را پټ کړی وو چې دلته به خرڅېدو، 4-5 ځایه خرڅ شوی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راغی. د نبی علیه السلام کور کې غلام، نبی علیه السلام سره یې مینه ډېره پیدا شوله. یو ورځ بازار ته تللی، نو بازار ته د دې د یمن د طرف خلک راغلی او مکې مکرمې ته چې هلته ولیدو، وی دا خو زید دی رالل وله خواله، وی تا پسې خو د پلار د سترګو اوښکې وچې شوې زیده، مور در پسې جاړي، ته هغه نه یې؟ وی لیدو چې لاړل هلته وله پلار ته وی پلاره زید ولیده، ستا بچې په مکه مکرمه کې په بازار کې ولیده. پلار یې ډېر خوشحاله شو چې زما بچې پیدا شو. ډېره موده پسې پلار جوړي، ډېره موده پلار یې راغی، مشر رور یې راغی او ماما یې راغی او ځان سره یې د پیسو بوجې ډکه راوانسته. وی چې زید ابن حارثه د ځان سره راولم. چې راغی معلومات یې کول چې چا سره دی، خلق ورته وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره رالل. دا قافله د نبی علیه السلام سره کېناسته، دا وفد خبرې ورته کې د الله حبیبه زمونږ یو هلکو زید، الله حبیبه استا خواله راغلی دی، تا سره دی، مونږ دومره مال راوړی دی، دا بدله درکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته زه مال نالم، وی دا مال بدله ټول درکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مال نالم، اسی به یې بوځئ، وی دا زما زوی دی د الله حبیب. نبی علیه السلام یې ورشئ زید راوغواړئ. زید رضی الله تعالی عنہ راغی، خپل پلار یې ولید. پلار چې بچی ولید، پلار ډیر وجړل، بچیا ته ډیره موده به تا پسې جړلې دي، بچیا مور دې د پسې ډیره جاړي، بچیا رونه دي زلمی شوي دي، هغه ټول تا یادوي چې زید څه شو، اده پسې ټول خپه دي. زیدا ته به ما سره عزیز ستا بابا یې مخه، دا دې رور دی ښه زیدا، دا دې ماما دی ښه، مونږ سره به ځې ښه زیدا. نبی علیہ السلام وی 1 روپۍ نالم، خو دنه به تپوس کوئ ښه، که دې در سره خوشحالي بوځئ، او که نه خوشحاله دی بیا به یې زما خوانه نه بوځئ ښه، که ما سره خوشحاله. پلار زید ته ګوري، زیدا ما سره به ځې که نه ستا ابو یما؟ زید ورته وی پلاره ته مې وپېژندې چې ته زما ابو یې، بس ما ته یاد شو ته زما بابا یې، خو پلاره زه تا سره نشم تللی، زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشم پرېښودی، ما به نه بوځئ، زه نه ځم تاسو سره، ما نبی علیہ السلام نه جدا کېږم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړ، وی ځان له یوازې کېنوئ، خبرې ورسره وکړئ، مطمئن یې کړئ. چې نبی علیہ السلام ته لاړ، د دې زید ته پلار وایي زیدا ګوره ته نه پوهېږې، ته سوچ نه کوې، ته غلام یې دلته، ته خو دلته غلام یې، او زه چې تا بوځم زیده ته به ازاد یې. نو خلک غلامي علي کو ازادي علي، دلته ته غلام یې او زه چې ځو کلي ته دې بوځم، مور دې یادېږي، رونه دې زلمي شوي دي، زیده تا یادوي، هلته به ته ازاد یې او دلته ته غلام یې. زید ورته وایي ټیک ته چې زه غلام یم، تاسو به ما هلته د ازادۍ ژوند له بوځئ، خو تاسو دې ته نه ګورئ چې زه دلته د چا غلام یم، زه غلام د محمد رسول الله یم، زه د امام الانبیاء غلام نه یم، زه د نبی علیہ السلام غلام په نوم یادېږم، ما به نه بوځئ، زه تاسو سره نه ځم، زه دا فیصله کوم چې زه نبی علیہ السلام اخلم او تاسو نه اخلم. صحابه حقیقت کې د الله رسول پیژندلی و، حقیقت کې د الله رسول پیژندلی و، نو صحابه آخرت واغستو، دنیا قربان کړله. نو دې آیات مبارکه کې رب العالمین د هغې 2 کسانو مثال ذکر کوي چې 2 دوستان وو، یو مشرک بل مسلمان، د یو ډیر باغونه و، د بل سیره پرد، اخر کې د هغه باغونه ارسه لاړل. نو دا دې آیاتونو مبارکو کې دې مثال کې مسلمانانو ته تسلی ده چې مسلمانان مطمئن شي، او کفارو ته د دنیا بی ثباتی ذکر کوي چې په دنیا باندې ډمک نه کوئ،
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ بیان کدی تا مثال د دو سړو جعلنا لأحدهما جنتین چې ورکړیو مونږ یو کس د دې دواړو ته جنتین باغونه ورته ورکړیو دو باغونه ورته ورکړیو من اعناب د انګورو باغونه وحففناهما بنخل او چاپیرته مونږ شپول کړیو بنخل د کجورو باغونه د انګورو شپول تینه د کجورو ته دسی نعمت وجعلنا بینهما زرعا او ګرځولې مونږ د دې دواړو په مینس کې فصل د انګورو باغونه دی او شپول تی د کجورو دی په منځ کې فصلونه ولاړ دسی باغونه کلتل جنتین او دا دواړه باغونه آتت اکلها چې وراوړه به ورکوله به میوه خپله ولم تغلب منه شیئا او نه به یې کمو په دې کې سسیز عجیبه خبره دا وه چې هر کال به باغ پوره میوه ورکوله هیڅ شی به پکې نه کمې وفجرنا خلالهما نهرا او جاری کړیو موږ د دې دواړو په منځ کې نهرا نهرونه هم پکې جاری کړیو وکان له ثمر او ودی لره میویم کړی فقال لصاحبه اویل د یو ورځ خپل ملګري ته وهو يحاوره کله چې ورسره د خبرې کوي نو دی خپل عجز ملګري ته وایي انا اکثر منک مالا واعز نفرا زه ګورې زیات یم ستانه مالا په مال کې واعز نفرا او عزتمن دی خلق زمان قبیله می درنم خلق می درنم عزتمن مال را سرم دے اسم موی زد نصب خاونی ما سر جیداد دے ما خلق عزتمن دے تخو ډیر کمزورے نو دا مکالمه د ملګری سره وکړله د الله دا خوخه نشوله هر څه ورله نیستو نابود کړه فرمایي وَاضْرِبْ لَهُمْ بیان کدیتا مثل الرجلین مثال دو سړو جعلنا لأحدهما چې ګرځولې موږ د یو د دې دواړو د پاره جنتین دو باغونه من اعناب د انګورو وحففناهما بنخل او چاپیر کړیو موږ د دې نشپول بنخل د کجورو وجعلنا بینهما زرعا ګرځولې موږ د دې دواړو په منځ کې فصل کلتل جنتین او دا دواړه باغونه آتت اکلها چې راوړې به خپلې میوې ورکولې به ولم تظلم منه شیئا او نه به کمول په دې کې هیڅ څیز وفجرنا جاری کړل مونږه خلالهما د دې دواړو په منځ کې نهرونه وکانه له ثمر او ودلر میوه فقال لصاحبه او د خپل ملګری ته وهو يحاوره چې کله د خبرې کولې دا سره وی انا اکثر منک زګورې ډیر زیات امستانه مالن په مال کې واعز نفر او عزتمند خلق زما